امام شافعی رحمت الله علیه ته وی ستا سره د الله په وجود څه دلیل دی؟ ستا نه تپوس کوم تا سره څه دلیل دی؟ امام شافعی رحمت الله علیه ورته وی زما سره د توت پاڼه دلیل دی. وی د توت پاڼه د الله په وجود دلیل دی؟ وی آو. وی څنګه؟ وی دا یوه د توت پاڼه ده، رنګ اوبو ارس دی ته یو شان میلاویږي، یوه د توت پاڼه ده. په ظاهره چې ورته وګوري څه پکې نشته. وی دا د توت پاڼه چې د ریخمو چینجې وخوري نو ریخم تی جوړ شي. او ورته وی چې کله د ګبین مچې وخوري نو ګبین تی جوړ شي. او وی چې کله د ګبین مچې وخوري نو ګبین تی نه جوړ شي. وی چې کله اوسۍ وخوري نو مشک و زعفران تی نه جوړ شي، مشک و عنبر. او چې وی کله بیزه وخوري نو غوشان تی نه جوړ شي. نو وی تا نه تپوس کوم چې یوه پاڼه ده، دا دې ځناورو وخوړله، دنده دا پکټری چا تیاری کړي دي چې د دغې یوې پاڼې نه ام ریخم جوړیږي، ام تی نه ګبین جوړیږي، ام تی نه غوشان جوړیږي، ام تی نه مشک جوړیږي. نو دا پکټری چا تیاری کړي دي؟ دا پکټری د الله په وجود باندې دلیل دی چې یو ذات شته دی چې داسې پکټری تیاری کړي چې یوه پاڼه ده او کته مشیندرۍ تی نه دا تیاری. دا د امام شافعي صاحب رحمت الله علیه نه تپوس وشو. دا ډېر رسېدلی خلکو. د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه نه تپوس وشو. وی تا سره د الله په وجود څه دلیل شته؟ وی آو. وی څه دلیل دی در سره؟ وی د سپینو زرو یو محل می اولید سورې پکې نو، بیا می هغې کې دنده د سرو زرو محل اولید سورې پکې نو. د سپینو زرو محلو، بیا د سرو زرو محلو او سورې پکې نو. او اچانک د هغې دوو محلونو نه سورې پکې نو، اچانک یو زناور رووتو او د تجربه کار زناور پشان کارونه شروع کړل. ما وی الله موجود دی. خلق ورته وی د سپینو زرو محل څه دی او د سرو زرو څه دی او زناور څه شی رووتو؟ امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه ورته وایي وی د سپینو زرو محل دا اگی ده. اگی ته وګوره دا د سپینو زرو محل دی، سورې نشته. دنده پکې دا زیړ چې دي دا د سرو زرو محل دی، سورې نشته. او څه ورځې پس اگی اوچوي او چرګوړی ترې راوځي او دانې خوري په ډاګه ګرځي. نو یو زناور ترې راوځي او د تجربه کار زناور په شان خوراک کوي، لکه د اوبو ځای ورته معلومي، د دانې ورته معلومي او ځان له خوراک کوي. وی دا د الله په وجود باندې دلیل دی چې د دغې دوو محلونو دننه یو داسې زناور تیارول او بیا رایستل او هغه ته د خوراک طریقه معلومه او د اوبو څکلو طریقه ورته معلومه. وی دا د الله په وجود باندې ما سره دلیل دی چې الله تبارک و تعالی موجود دی او یو ذات شته دی او دا ټول نظام هغه چلی. امام مالک رحمت الله علیه نه تپوس شو. وی دا الله په دلیل سره د الله په وجود در سره څه دلیل دی؟ هغه وی دا مخلوق ته چې ګورم نو دا د الله په وجود دلیل دی. وی څنګه؟ وی دا په زرګو په کروړو په اربونو مخلوق ته وګوره، د یو آواز به د بل نه مختلفي، د یو شکل به د بل نه مختلفي، یو د بل سره ګډ وډ نشو. دا د الله په وجود باندې دلیل دی چې یو ذات شته دی. علماو لیکلی دي وی یوه ګینټه کې علما وی 26,000 خلق پیدا کیږي په یوه ګینټه کې، او 18,000 وفات کیږي، 18,000 په یوه ګینټه کې وفات کیږي. او 26,000 چې دي دا پیدا کیږي. په دغه اعتبار سره علما وی په 24 ګینټو کې 6.5 لکه خلق پیدا کیږي. دا صرف انسانان پیدا کیږي. او چې دا نور مخلوق په څومره پیدا کیږي او د هر یو رنگ د بل نه مختلف او د هر آواز د بل نه مختلف. وی دا د ما سره د الله په وجود باندې دلیل دی چې یو ذات شته. یو سړی چا خطا نه کو چې دا پلان کې دی، د یو په آواز سړی دوکه نه شو چې دا پلان کې دی. د ړندو تم خیالي،
دا ړوند چې دی دا سړی د اواز نه پیژني چې اوازو کې وي پلان کې د هر انسان اواز د بل نه بدل دی د هر شکل کې به داسې نکته یي چې په هغې به هغه د بل نه بدلي زه به ستا ومنمه د خټې نه یو 100 شکلونه جوړ کا او یو د بل نه مختلف جوړ کا 100 جوړ کا 100 انسانان جوړ کا او یو د بل نه مختلف ته قدرې د خټې نه جوړ کا او هغه 6.5 لکه پیدا کړي او یو د بل نه مختلفي دا په هر شواروس کې پیدا کړي امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه دورو خلیفه مهدی دا یو بادشاه داغه په دربار کې یو دهری روچت شو نو ورته وی الله موجود نه منما د الله ذات موجود نه منما کو څوک د سرې نو مالې مناظرې لراوله خلیفه مهدی وی دا د امام اعظم ابو حنیفه دور دی رحمت الله علیه وی یاره هغه پسې به سوال جواب وکړو هغه ورته وی راوی غواړه راله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې سوال جواب وشو پخانی دا بادشاهان چې به هر څنګه وو خو د علماو مقام به ورسره وو عالم له به یو مقام ورکو عالم ته چې به ضرورت راغې مسلې له به یې رابلو تپوس پیتې کو اوس خو عوام د علماو نه د مسایلو تپوسونه نه کینه بادشاهان او عمره او د علماو رهنمایي کول د علماو نه رهنمایي اغستل دا خو ډېره لرې خبره ده ما خپله یو کس ته وی مې ته دا کاروبار د پلانکۍ کمپنۍ کې ما د دغې شرایط کتلي و دا شرعي ته ور ټیک نه دي نو زما رای دا ده زما خو تا سره تعلق دی نو چې دا ته نه کوې نو ښه به ما ته وی مې تا یو عالم نه تپوس کړی و چې دا کاروبار کې دي سا اغسته وی سړی به پیسې ګټي او د عالم نه به تپوس کوي په پیسو ګټلو کې به سړی د عالم نه تپوس کوي مې چې بالکل تې ونه کړي ښه خبره ده چې ته د عالم نه تپوس نه کوي او پخپله وي په پیسو ګټلو کې خلک د عالم نه تپوس نه کوي چې دا روا دي که ناروا دي خو یې ګټه کوه مې تپوس په پسه کې کوي چې رزق دی حرام دی او ګټه دی حرامه ده نو عبادت تی نه قبلیږي بچي دی حرامیان پیدا کیږي دې نه بل اهمه مسله شته دا زمونږ د عوامو جواب دی وي پیسو کې به د عالم نه تپوس کوو نشته دی امیر المؤمنین چې دا دکانداران سیل کینو چې یو څو دکانداران سیل کی چې وګرځي پې چې ورته وایي چې ته مضاربت پیژنې ته بیه مرابحه پیژنې ته بیه تولیه پیژنې ته دا قسمه بیې پیژنې اجاره پیژنې زمینداره او عشر پیژنې زکات او عشر کې فرق پیژنې او اجاره پیژنې نه پیژنم چې دکانونه ولا ټول سیل کی چې دا وپیژنه بیا راشه بیې کوه بیا به تا ته پته ولګي چې د عالم نه تپوس ته ضرورت دی به هر صورت رهنمایي اخلی نن سبا ډېرې داسې کمپنۍ او داسې کاروبارونه راوتي دي په څه طریقه باندې سړی مجبور کوي او د سود لارې ورته کولاوي نو تپوسونه تپوس کوئ دا بعضې موبایلو کې هغه اکاوني د ټیلینار کې اضافي پیسې ولا پسې ورکوي چې دی پکې پیسې ساتي نو سهولیات پکې ډیر دي خو بل طرف ته اضافي پیسې په پیسو پسې ورکول کومنټونه ورکوي سړی به ورته وایي چې دا انعام ورکوي د کمپنۍ د طرف نه نو چې په هغې اکاون پسې تاله په پیسو پسې پیسې درکوي نو دا بیا سود دی نو معلومات کوئ ځان له اسې رزق مه مشتبه کوئ نو خلیفه مهدي بادشاه چې هغه دهري انکار وکړو نو هغه وی امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته سوال جواب وکړئ یو فقیه مونږ سره شته که نه امام صاحب پسې اطلاع راغله خو امام صاحب خار هغې طرف ته او دا بادشاه د دریاب نه دې طرف ته و منځ کې پکې دریاب امام صاحب چې راته نو ښه قصدن عمدن لیټ را روان شو ټیم یې ډېر لیټ کو دلته دې چغې والې وي موږ مناظره وګټله امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وی ماسخوتن ته راورسېد چې راغې وی هغې ورته وی چې ته لیټ شوې ډېر زیات وی چې په لاره مې ډېر یو ناشنا کار ولیده هغې لیټ کړی وم وی هغې دهري ورته وی چې څه ناشنا کار و امام صاحب هغه ته متوجه شو ورته وی چې د دریاب غاړې ته رالم نو کشتۍ نه وه چې راپورې وتې وې پکې
نوی ناسو ما قتل میوی تختی راللی د یو بل سره ولګي د میخونه په پخپل ووال شو سکونه میخونه په وال کېدو تختی د یو بل سره کلکېدی او کشته ته جوړه شوله جماعت ودرېدله جو زه ورته وختلم او ملاح پکې نو ډېرور او زه دې ځای ته راوړم زه کوږ شوم او بیا لاړه وی دې خبرې ته ډېر فکر وړی یم دا سوچ مې په دې کو هغه دهري ورته وی وی دې کې ځان له وخت مه خرابوه دا خو صریح ښکاره دروغ دي دا خبره خو ته مکمل دروغ که امام صاحب ورته ویلي وی دا کیدی شي چې کشتۍ دې را روانې او ډېرور دي پکې نه وي تختی دې کلکېږي او ترکاڼ دي نه وي امام صاحب ورته دا نشي کېدی وی نه چې وی یوه کشتۍ بغیر د ډېرور نه نشي چلیدی وی دا دومره نظام بغیر د یو ذات نه چلیدی شي دهري په ځای باندې چپ حیرانه پاتې شو مناظرت یې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه وګټله وی ته څنګه د الله وجود نه منې دا نه منې چې یوه کشتۍ بې ډېروره راشي او دا نظام منې چې دا نظام څنګه چلیږي نور څنګه په ټیم راخیږي څنګه په ټیم پریوځي شپه څنګه په ټیم راځي څنګه په ټیم ځي دا نظام به بغیر د یو ذات نه اوچلیږي وی نه نو وی الله موجود ومنه چې یو ذات موجود شته دی چې دا نظام چلی ان الله فالق الحب والنوى بیشک الله چونکې د دانې دی والنوى او د زړي دی دا د قدرت نښې دي یخرج الحی من المیت روباسي ژوندې د مړي نه روباسي ژوندې د مړي نه څنګه انسان د نطفې نه پیدا کړي نو دا نطفه چې ده دا بېساسیز دی مړی دی او الله ترېنه روباسي ژوندی انسان روباسي ژوندی د مړي نه بله ترجمه روباسي مشرک د روباسي مسلمان من المیت د مړي نه مسلمان ژوندی دی مشرک مړ دی نو ډېر کرته مشرکي او الله موحد مسلمان بچی ورکي نو روباسي ژوندی مسلمان من المیت د مشرک نه یا یخرج الحی روباسي عالم من المیت د جاهل نه سړی جاهل او بچی الله عالم ورکي نو دا د الله قدرت دی نو ومخرج المیت من الحی او روباسي مړی د ژوندي نه اګی روباسي د ژوندي نه چرګه ژوندی ده نو د ژوندي نه بېساسیز روباسي چې اګی ده او مخرج المیت من الحی روباسي مړی د ژوندي نه د انسان نه نطفه روباسي نو نطفه مړی دی او انسان ژوندی دی مشرک پیدا کی د مسلمان نه مخرج المیت ریستون کې د مړي دی یعنی د مشرک دی من الحی د ژوندي او د مسلمان نه پلار به مسلمان او بچی مشرک روباسي جاهل من الحی د عالم نه پلار بای عالم یو بچی بای جاهلی پلار بای جاهلی یو بچی بای عالمی ذالکم الله دا ستاسو الله دی دا ستاسو الله دی چې دانی سیری اډوکی سیری ژوندې د مړي نه او مړی د ژوندي نه روباسي فانا تؤفکون نو تاسو کم طرف ته اړولی روان یئ دا تاسو څه کوئ فالق الاصباح چونکې دی اصباح د سبا سبا وشلی کنا چون کې د سبا دی تیاره ختمه کی او د رڼا یو مزې راولي هغه تور مزې ختم کی او د رڼا مزې راولي د ټولې دنیا خلق ترې راټول شي دا الله چې دا شپه شپه کړي دا دې ورځ کی او دا ورځ چې ورځ کړي دا دې شپه کی نشي کولی فالق الاصباح چون کې د سبا دی وجعل اللیل سکنا ګرځولې د شپه سکنه ذریعه د آرامو په دې کې سړي ته سکون راځي په شپه کې سکن ار هغه شي ته وایي چې په هغې سره بنده ته آرام راځي شپه الله سکن ګرځولی دی د آرام ذریعه ټول په ټوله خلق د ورځې ستړي شي د شپې بیا آرام وکړي تازه شي سار پکې چستګي پیدا شي کو دا ټول خلق وایي چې الله شپه د آرام ګرځولې مونږ د آرام دا ټیم بدلو په بین الاقوامي سطح په ټوله دنیا کې اتفاق وشي چې دا شپه راړو د ماسپښین نه مازدیګر ته د ماسپښین نه د ماښامه پورې به آرام کوو
د شپې به کار کو نو دا به ونه شي نه کنه نشي کېدی او به شي څنګه خلق خو به ته متفق کې نه درې زناورو سره بسي چل کوي ته خو به دا ځان له د آرام ټیم مقرر کې خو زناور به د ماسپښین د ماښامه پورې څوک وده کوي دا مرغۍ چې جالو ته راځي دا د ماسپښین نه د ماښامه پورې نه راځي وستې ټوله دنیا وکي خو چې الله کم څیز د سکون ګرځولی هغه نشي بدلولی وجعل اللیل سکنا ګرځولی د شپه سکنا ذریعه د آرام دا آرام ځای دی نو سکن د سکون نه دی سکن او سکون هر هغه شي ته وایي چې په هغې سره بنده ته آرام راځي قرآن کې 3 څیزونه یې ویلي دي یو شپه او بل کور وجعلنا من بیوتکم سکنا مونږ ګرځولی دي د کورونو ستاسو نه سکون بل لتسکنو الیها چې تاسو سکون حاصل کوئ د بیبیانو سره 3 څیزونه الله د سکون ګرځولی ذهن پې وچلوه شپه کې سړي ته څنګه آرام راشي سار اډووی نه چې ما پرون دا کارونه کړي بل کور دی د سړي د خاورو کوډګۍ ولی نه هغه د یو ترپال ولی نه خو چې دی ورته راغې خپل کور ته ده ته به سکون راځي ټولې ستړې به ختمي الله وی کور سکون دی که هر څومره په ظاهره خراب دی خو الله ورته سکون ویلی تا ته به پکې آرام راځي دریم الله بیبیم سکون ګرځولی دی ویلی تسکنو الیها چې تاسو د دې بیبي سره سکون حاصل کوئ اوس خو الټه شوي دي خو به هر صورت سکون ورته الله ویلی دی اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې کلم سړي ته په زنانه کې سکون نه میلاوید واده کړی دی او ده ته سکون نه میلاوید اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وی دی ځان له د بلې ښځې تالاش وکړي اگر چې زنانه به پې غوسه کېږي خدا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه لیکلی دی وی چې ده ته سکون رانغی دی د ځان له د بلې ښځې تالاش وکړي د ښځې مقصد پوره نه شو د ښځې مقصد خدا دی لتسکنو الیها چې دی به په بار زری زری شوي ده به نوکرۍ کړي ده به تجارت کړی ده به معاملې لړو کړي خلقو له نو چې کور ته راشي لتسکنو الیها هغه هر څه به تیر شي او سکون به ورته راشي الله ورته سکون ویلی دی نو چې هغه لا کور ته راننوتی نه دا ورته ټول کور حالات په وره کې بیان کړي نه یې بوټان ایستلي دي نه یې اودس کړی دی نه یې آرام کړی دی نه یې ډوډۍ خوړلې ده او نه یې چای څښلې ده او دا پې اټیک وکړي چې نن داسې داسې کارونه شوي دا سکون شو دا هغه هر څه دې وران کړل دا د زنانو بد عادت دی چې داسې کوي داسې مه کوئ کور ته راشي هسې هغه د ستړو ځای دی وی به یې ورته آرام وکړي روټۍ وخوري مازغی په اطمینان شي ګنټه دوه تیر شي په طریقه باندې ورته هغه خبره وړاندې که نو بیا سکون صحیح دی لتسکنو الیها چې تاسو ورسره سکون حاصل کوئ نو لږ صبر او استقامت چې زنانه شروع کې ډیره فایده به وشي تاسو ته ما نه ویلي د نبی علیه السلام دور کې یو صحابي د کوره وتو په دویم چتې کور و لاندې د سخر کورو بیبي ته یې د کوره اوزم خدا دا سامان می تا ته وغورځو زما د راتلو پورې به د کوره نه وځي بیبي وی ټیک ده نو چې خاونې ووتو نو دې کې پلار لاندې چت کې بیمار شو د نبی علیه صلات السلام پسې استازی راولېږو وی د پلار تپوس کولی شم خاون منع کړی وم نبی علیه السلام وی چې خاون منع کړی وي زه اجازت نشم درکولی وی ټیک ته نه به ځم نو اطلاع راولېږله وی پیغمبره مرض سیوا شو پلار می وفات شو اخیرې زیارت یې کولی شم چې یو نظر یې ووینم نو نبی علیه السلام ورته وی چې خاون اجازت نه دی کړی زه اجازت نشم درکولی د دواړو جهانو سردار وی زه اجازت نشم درکولی هغه ورته وایي چې ته اجازت نه کوې بس زما صبر دی پلار خلکو خخ کو لوري پلار اونه لیده چې لاندې چت کې کورو نبی علیه السلام استازی ولیږو وی ورشه دی بیبي ته ووایه
چې ستا د صبر په وجه الله ستا د پلار بخنه وکړله دا صبر دی که